مشهور حدیث دی نبی علیہ السلام ته څوک راغلل او عرض یې وکړه صحابي یا رسول الله ما کور کې تنګ دستي ده انتهایی فاقی دي او لوګي سره سره قرضونو په مخ اخیستي قرضونه دي نبی علیہ السلام فرمایل چې ته به دوه کاره کې چې کور ته داخلېږې نو یو به په کور علیه السلام کې بل به سوره اخلاص وای یو ځل څومره اسانه وظیفه ده بعضې خلک دومره ډېرې وظیفې ورکوي حدیث کې راځي نبي علیه السلام ډېر مختصر وظیفې ورکړي دي ورته یې سلام او سوره اخلاص وایه بیا ورته وفرمایل که چېرې څوک کور کې نه وي نو بیا څه کوه بیا په ما باندې سلام وایه الله اکبر وایه بسم الله والسلام علی رسول الله نو درود شه بیا هغه څو ورځې پس راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مبارک هغه وظیفه او هغه طریقه ما وکړه دا دومره راځي چې زه نوم راغلی نو د یو عذر د وجې ما چې دا کار شروع کړو سلام به مې په کور والا کولو او سوره اخلاص به مې وی او چې څوک به نو په تا به مې سلام وی درود به مې رالیږو نو کور کې بس هر څه سیوا شو اوس د دې زمانې تعلیم یافته او بعضې تعلیم یافته خلکو ته چې دا حدیث ووایي دا به وایي چې یاره جي ده بیا څه کار به شروع کړی ده به بیا څه داسې څه شروع کړي به موږ خپل ګمان دی په صحابه نه کوو په صحابه هغه متوکلین علی الله هغه یا کار شروع کړو یا نه زموږ سره کار نشته کار به هغې غریب مخکې هم کو سمې نه خوړه چې دا وظیفه یې شروع کړه کار یې سمې وخوړه بس هغه وی منګه کور کې هر څه سیوا شو برکت راغی تر دې وی هغه قرضونه ما ادا کړل قرضونه مې ورکړل بیا ما سره خپلې پیسې دومره ډېرې رالې چې ما به خپله غریبانانو له ورکول کول د هغې په وجه باندې وی زه نوزګاره شوم نن مې لږ وخت وباسه نو تاسو له رالم دومره زیات په مال مصروفه شو مشغول شو ګوره د دې وظیفې د وجې دا وظیفه هم ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده او اسانه وظیفه ده هر څوک یې کولی شي بس کور ته چې ځي او سلام کوي او سوره اخلاص وایي یادول پکاري ځان ته دا ځان له عادت جوړول پکاري چې څوک وویني نو کور ته نه دی سلام هغه وخت کې کوي که په نارینه وي که په زنانه وي کمرې ته هم وردننه کېږي نو محارمو باندې څومره چې دي سلام او بیا ورپسې سوره اخلاص یو ځل ویلی او قرآن کې هم د سلام آداب راغلي دي چې تاسو کورونو ته ورځئ تاسو سلام کوئ